نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلی د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخی کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 ختمونه کول. 1 یو ختم به په تراوو کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی. 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کو. هغه جماعت لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړی او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړی. د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو. زمونږ یو استاد و خدای دې غریق رحمت کی، هغه پسې او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو. چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول. پاو کم 10 سپارې په یو رکعت کې ویلې، ا باقی پاوې په نورو رکعتونو کې وي. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو. نو تپوس یې وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي؟ ته په څه خوشحالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشحالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دی په څه ډېر خوشحالي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشحالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړه. عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سرپه نه ده، په ایس ګناه د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې د هغه جهنم شو. د جنت ته مې مه کوئ، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خفه نه شئ تاسو پورې جنت منت نه ښکاري. یو لیونی ما ته راغلی ویل بجلیګر ملا ته یې ماله و تبر ورسره و، تبر یې د صادر نه راویست. ویل دا تبر ګورې په دې به دې کیمه کم، که دې د جنت نوم واغستی په دې تبر به دې کیمه کم. زه ویرېدم ما بیړی غرکشه چېرته خو لیونی دی رښتیا مې ونه وی. ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه، جنت نشته او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي، او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی، اور مې تازه کړی دی، خلک را تیاروه چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان وای دی ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان یو. مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېده، محتاج دی او تا ته ودرېده، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، اسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ
یا ماخامه بیرو جماعتی اونڈکی که پا محلا او پا کلی کے یو کور بیرو ٹھائے او بیرو جماعتی پاتے شو اللہ با پی دا ٹول کلے جہنم تبوزی دا ٹول کلے زپ زندگائی کے ودنو مدنو تنظم که دا پلار وادمیم نورزم وجہ صدا وجہ دادا چی یو زل پیخ شوے اوما یو زل دا سے لین لگے دلے دے در اٹھائے نو یو سر تا منگا ناس پیو لگ دا سے دا غڑ غڑ ملیان ناس او لاندے سر تا غریبان ناس نو ما چی یو لوڑائے اوچتا کا او دوے میں تا ملاس کولو چی دے درستخان تا می رستو کا تا نو آغا نورو خلقو تا تشی اوریجی پرتیوی او زمونگ دے سائیڈ باندے ڈونگے وے او پکی ترکارے او فلان دی لاس میں اونی ولی جی نور سروڑو مالنا باروٹای ختم شو چی باروتو او وادو والا تا میوے چی ویتاس خوجی سونو خورم اللہ دی دغا کوروان کچی دا تپکی ہوسے تا خدای بیخ بنیاد دغا پلار او نکو باس چا کم خوار او غریبو ناستو پا یو درستخان اغیتا دی تشوری جی خیوے او چی دا غور غور ناستو دیتا دی ڈونگو کی چرگانی خی تا خدای تباہ و برباد آغا ورز دا و نل ورز دا دی خار کیا خنزیرو سیل چی پا مخراشی مخرا نواری پا 50 کالا کی ما دا کار کڑیو بیا میں ویچ رو رو رکھاوائے او دا ما خام تازان لسرکڑی چرگانی خیدی او پا مالت کی دے چا خود کے دلی پیتیم نشتا او نیولی دے رو جدا پا خدای بٹے پر خرسے چی مار کچھ نہیں وی دخلیل تر کا بیدا کعبہ بہتر دا دخلیل تر کا بیدا کعبہ بہتر دا چی سوک جوڑ کاندی ویران حرم دزڑ آغا ابراہیم علیہ السلام پا مکہ کی جوڑا کرے کعبہ چی دا